مرضونه معلوموي او بیا رپورټ دینو بیا د خلکو کار دی چې هغې د علاج یې کوي او ده کار دی او که چا صحت وي نو د ښه صحت سرټیفیکیټ ورته ورکړي چې دا صحت دی ټیک دی د جرنلسټ داسې کردار دی د یو ریل جرنلسټ. بله چې دا ده چې دا ډایګنوزس چې کله دی کوي نو دی د یوې ادارې سره وابسته وي، لکه اخبار دی، لکه ټي وي دی، لکه ریډیو دی، لکه نورې ادارې دي چې کوم د انفارمیشن ادارې دي. نو په هغې کې د ځینې ادارو د پالیسۍ هم دی مجبوري چې د هغې لاندې به کار کوي او څه څیزونه دی نه شي. ده به رپورټ جوړ کړی، د سره ستوري پرته وي خو هغې نه چاپ کوي، هغې نه خواري. نو ویله دا چې د جرنلسټ سره لږ ډومین د هغه کم دی، دی په خپله باندې اونر دی خو بیا چې هر څه کوي کولی شي، یا په خپله باندې ایډیټر دی، یا مطلب په داسې کی پوسټ باندې ناست دی چې دی د هغې ذمهواري اخیستی شي. خو ټیک ده. نو یو پکې دغه مسله هم وي. بله چې زموږ مقامي ادارې چې کومې دي نو د هغې بدقسمتي زموږ دا ده چې لوکل رپورټینګ انتهایي کم دی. دا شاید چې محنت غواړي او پازیټیو رپورټینګ خو بلکل د نشي برابر دی. لکه څنګه څو ملګرو ته اشاره وکړه، اکثر داسې وي چې نیګټیویټي ډېره پروموټ کېږي او یو پازیټیو شی، چا یونیورسټي ټاپ کړې ده، چا یو ایجاد کړی دی، چا یو منډه تړله والې ده، چا یو پبلک سیکټر کې یا په خپل پرایویټ سیکټر کې چا یو کارنامه کړې ده، نو هغه ډېر نه رپورټ کېږي. او چې کوم د حادثې او داسې څیزونه چې دي دا لږ ډېر کوریج ورته میلاویږي. او زموږ حادثو ته خو په نیشنل لیول هم چې ملګرو ذکر وکړو هغسې کوریج ورته نه میلاویږي کوم چې پکار دی. بله چې دا ده چې زموږ د جرنلسټ د ټولو نه وړاندۍ مسله دا ده په نن سبا چې سیکیورټي تنظیم چې کله جوړ شوی دی نو د دوی اولنۍ پرایارټي دا ده چې زموږ ملګرو ته سیکیورټي، دویمه دا ده چې پلانینګ، درېیمه دا ده چې هغه امپلیمنټیشن او بیا پراکټس. نو د دې لپاره چې کوم قانون تاسو جوړوئ نو هغه به هله کېږي چې تاسو ټوله خپله کمیونټي په اعتماد کې اخیستي، ستاسو ټوله کمیونټي به ستاسو سره په یو پیج وي. په هغې کې که فرض که چېرته پکې څه ډفرنسز په چې مشران یې ورپسې څلور ملګري هغه خلکو سره مخالف کېږي او هغې ته وایي چې یاره هغه یو قول دی چې په خدمت کې اختلاف نه راځي، اختلاف د خودغرضۍ نه پیدا کېږي. نو چې کله اتفاق او اتحاد وي نو سیکیورټي به وي او پراګرس به وي. که چېرې اتحاد او اتفاق نه وي نو هېڅ هم نشي کېدی. او زموږ د ټولو غټه مسله دا ده، تاسو ګورئ په نورو ښارونو کې، په نورو ښارونو کې هر شی د ټریډ په معامله کې هر شی ټیک چلېږي. یو وړوکی مثال به زه وښیم، رایوند دی. رایوند ته د ټول پاکستان نه هر کال تبلیغیان راځي. د دې پښتونخوا نه به ورته کم از کم 11,00,000 خلک شوځي که نه، کم از کم په ټول کال کې 11,000 خلک ځي. دغه 10,00,000 خلک چې هر یو سړی یو 15 هلته په دغه هفته کې او په دغه 3 ورځو کې هلته لګوي کم از کم 15,000 لګوي چې کم از کم 15,000 له په 10,00,000 کې ضرب ورکړي. هلته یو چا اعتراض ونه کړو سیاستدان چې دا ولې راغونډېږي دا خلک، چېرته یو بزنسمین، چېرته یو ملا د یو بل په کارونو کې ګوتې نه لګي. د لاهور په ښار کې بیا د بیرې مافي ریډ لایټ ایریا هم ده، ټریډ سنټر هم دی او رایوند هم دی. د درې واړه کمیونټیز خلکو یو بل باندې غوږونه کاڼه کړي دي او بزنس روان دي. زموږ چې دی زموږ بزنس تړلی دی د امن سره. زه تللی وم دوحا ته، نو په دوحا کې یو پښتون تاجر و، نو هغه ماله ډوډۍ کړې وه په یو جزیره کې او ډېر څه های فای او ډېر انداز و. په سور لوړ کې مونږ ناست وو خو ټرانسپیرنټ شامیانې لګولې وو او ایسي پکې لګېدلې، مونږ سیل هم کوو او ښه یخ ناست وو په سره غرمه کې. ډېر ښکلی ځای و، ډېر ښه ماحول و. نو ما هغه ته وایي چې یاره هغې راته وایي د ده په دغه کوم پروجیکټس دي په دوحا کې او په دوبۍ کې او په هالینډ کې او فلاني ځای کې او فلاني ځای کې. هلته ما یې ته په خپله علاقه کې ولې کار وکړې یا د ملکړ نو نو ما ته وایي ما د سیکیورټي راکړه. ټریډ خو سیکیورټي غواړي چې سیکیورټي نه وي تر څو پورې او د ټریډ د سیکیورټي ذمهوار چې څومره ګورنمنټ دی نو د هغې نه زیات جرنلسټ دی. د هغې وجه سره وجه دا ده چې جرنلسټ به دا انیشیټ کوي، چې دی انیشیټ نه کړي ګورنمنټ به ایکشن څنګه اخلي. او د جرنلسټ په انیشیشن باندې ګورنمنټ هله ایکشن اخلي. چې کله دی یو پوینټ راوباسي یو خبره راوباسي نو ته پته وي چې ده پرې ریسرچ کړی دی. بل چیمبر اف کامرس ته یو مشوره ورکوم او هغه دا ده چې تاسو د یونیورسټو د ریسرچ نه هېڅ فایده نه اچوئ. په یونیورسټو کې
په دې اوبو باندې په ماینز باندې په ټریډ باندې بلا تیسیس لیکل کېږي. تاسو په کار د چې هغه تیسیس پېښور یونیورسټۍ ته ولیکئ، هرې یونیورسټۍ ته ولیکئ چې تاسو سره په دې سیزونو کې چېرته تیسیس لیکلی شوي د هغې یو کاپي موږ لره عقاید دې جوړ شي. ایګزیکټلي. ستاسو سره به لایبرري یو سړی چې د دغه ماینډ کار کوي نو هغه به هغه ریسرچ راغلی، ریسرچ چې دی هغه ګپ نه وي، هغه په فیکټس اینډ فیګرز باندې بیس. نو ستاسو ټریډرز ته به ډېره اساني جوړېږي. یوه دا فایده شوه. دویمه دا خبره ده چې زموږ جرنلستان چې دي نو هغوی د بدقسمتۍ نه جرنلست چې دی نو دی فل ټایم جرنلست دی، لکه د سیاستدان په شان دی د شپې هم په خوب کې هم د سټوریانې جوړی او لګیا وي او د ده آمدن او د ده وسایل دومره نه وي چې دی په خپل ژوند تېر کړی شي. نو جرنلست هم داسې ده ته هم سیکیورټي پکار ده. نو ده د سیکیورټي والی چې کله دوی په خپلو کې یو ځای چې دوی یو ځای نو ګورمنټ هم د دوی سره مدد کولی شي او مختلفې ادارې ورسره هم مدد کولی شي. او زه هم چې یو انډومنټ فنډ دپاره تاسو کوشش وکړئ چې کوم جرنلست خصوصا په ژوند خو به دی ډزېږي چې هر څه کوي شرمېږي به، خو چې کله دی نه وي نو چې هغه یتیمانو ته یکمشت څه میلاو شي چې هغې دپاره یو فنډ جوړ شي. حکومت هغه داسې شته خو په غټه پیمانه په غټه پیمانه تاسو چې کوم هغه په غټه پیمانه په داسې انداز کې پکار ده. د جرنلست دپاره هم تاسو چې وختي څنګه وایي چې کرایټیریا پکار ده نو هغې له یو کرایټیریا جوړه کړئ چې جرنلست څوک نوره نو سنجیده دي ده. هغې تاسو په دې تېرو 10-12 کالو باندې نظر واچوئ چې یاره څومره زموږ صوبایي سطح باندې کوم پالیټیشنز راغلي دي. چې دا ده چې د یو ملک بزنس ټیک نه او د یو ملک ایجوکیشن ټیک نه او هیلث ټیک نه او ایتکس ټیک نه نو د دې وړاندې کار قلمکار ذمهواري ده چې دا به یې سمبالي. نو قلمکار چې دی په ده باندې دغه ذمهواري هم راځي، دا به خامخا کوي. که فرض که نه کوي نو دې مطلب دی خپله ډیوټي صحیح نه ادا کوي. چې کوم څوک خپله ډیوټي نه ادا کوي نو د هغې نتیجه په تاسو ته معلومه. زه اکثر چې ګورم کله د هلته ما خندل ناخندل دوی وویل ما ورته داسې چل دی چې زما ارمان دی چې د تورخم باډر او د انګور اډې او د غلام خان باډر او دا ټول یې دغسې ویل لکه څنګه چې دلته مازدیګر جشن کېږي او مازدیګر مطلب دا دی چې خیالي پریډونه کېږي او ملي نغمې ویلی کېږي نو هغې وخاندي. رایه وروره زموږ بدقسمتي دا ده چې که چېرې دغه دا دواړه باډر دا یو شان ټریټ شي. بل زه که وخت وي نو زه لږ وضاحت کوم غواړم. وضاحت دا دی چې کله پاکستان جوړېدو نو په هغه وخت کې دا مشرقي باډر چې دی نو په دې باندې پنجابیان او سندیان تلل راتلل، اخوا تلل څوک دې خوا راتلل، په هغې کې څوک مسلمانان څوک هندوان څوک سیکان تلل راتلل کېده. هغه چې دي او بل چې هغه خلک تلل کله د پاکستان جوړېدو په وخت کې نو هغې یو بل وجلی هم دی، یو بل یې لوټلی هم دی، یو بل یې بېعزته کړی هم دی. په پښتونخوا کې یو کیس داسې نشته سنګل کیس چې چا هندو ته یا سیک ته یا عیسایي ته نقصان رسوي. بل داسې دی زه دا په دعوې سره وایم چې پښتنو په تاریخ کې چېرې چا سره جنګ نه دی کړی. د پښتنو ټول جنګونه چې دي نو هغه دفاعي جنګ شوي دي. پښتانه په چا پسې نه دي، یو کتلي دي نو د دوی مذهب ته، د دوی وطن ته، د دوی عزت ته، د دوی سر ته خطره پېښه شوې ده، د دوی والا په سړي پسې نور پښتنو په تاریخ کې د چا سره جنګ نه دی کړی. جنګ په موږ مسلط شوی دی او پښتنو د هغې نه پس کوشش کړی دی او ځان یې د دښمن نه خلاص کړی دی. نو زه ګڼم چې د پښتنو د ټریډ مزاج هم ډېر ښه دی، د پښتنو د ژوند مزاج هم ډېر ښه دی. ټریډ زه چاینا ته تللی وم، شیندو ښار ته به ملګري تلي، یو بوډا سره ما خبرې کولې، موږ یو ترجمان یو جینۍ راکړې وه نو هغه بوډا سره ما خبرې کولې نو هغه وایي چې یاره ستا په شان ما ته ته د کوم ځای ما ورته زه پاکستان ستا په شان خلک به پخوا راتللي زه چې وړوکی وم هغوی به کپړې او نور څیزونه میزونه راوړل او په موږ به یې خرڅ کړه او کال پس به بیا راتله او پیسې به یې اخېستې او ورته به معلوم وه چې فلاني ته مې دومره پورې دي او فلاني ته مې دومره پورې نو د دې نه تاسو اندازه کوئ چې پښتنو هغه وخت کې هم ټریډ سره تعلق ساتلی دی او ټریډ خو پیغمبري پیشه ده. دا خو چې په ایماندارۍ یې کوې نو بیا خو باچایي ده، بیا خو به مطلب د دې نه دا خو ویل کېږي داسې 100 خلک درسره پکې په روزګار یې 100 خلک په روزګار یې ستا رزق هم چلېږي او زیاتېږي. نو زه الدرم خبره راټولومه دا ده چې کله د غیر پښتنو دا خبره کېږي په دې د ټولو نه اولنی اکشن پکار دی چې هغه انډسټریلیست چې هغه دلته دی نه د دې دی نه چېرې تاسو ګورئ په لاهور کې په څو ورځو کې
پښتانه دومره حد پورې تنګ کړي وو چې هغوی به ګرځېدی نه شو. بل قانون نه وته شناخت جاری کېده پاکستان وطن چې دی د دې مثال د پلار دی او د خاورې مثال د مور دی. نو چې مور و پلار ستا سره کومه رویه ساتي نو پکار ده چې هغه پیرنټل رویه وي که نه. نو چې ستا سره داسې کېږي چې ستا سره څه کېږي نو پکار ده ستا د بل ډول سره دی نو چې ولې دی نو ورسره کېږي. هلته د هغه ځای ټریډرز چې کوم دلته دي او انلیګل دي هغې پکار ده خلاف لیکل پکار دي، باقاعده لیکل پکار دي چې دلته انلیګل دا زما د ټریډر حقوال دي، دا زما د چیمبر حقوال دي، دا زما د بچي حقوال دي. مطلب چې پیسې او بیا الټه پکې ما ته هم نقصان دی چې هغه دلته ما باندې خرڅ نو بس د هغې ټیپو سلطان خبره چې ګیدړ د سل کلن ژوند نه د زمري د یوې ورځې ژوند ښه دی. نو که فرض که تاسو غواړئ چې یاره رښتیا لیکئ خو بیا ټیک ده، که رښتیا نه لیکئ چې بیا موږ ټول کم کار کوو چې رښتیا ووایو نه رښتیا لیکو نه نو دې مطلب دی چې بیا زموږ په هغه متن کې شک پیدا کېږي. دا په ذهن کې ساتئ چې حلال وګڼئ او د مرګ نه چې کوم سړی یېرېږي نو هغه هره ورځ مري. هغه اندیش صاحب وایي چې مرګ میلمه دی ای اندیشه د احساس تر طبیعته. مرګ میلمه دی ای اندیشه د احساس تر طبیعته. چاله ورځ کې څو ځله چاله ژوند کې یو وار ډېرې ښکلې خبرې او نصیحت دي زموږ لپاره لاله. الله مو عمر دراز کړي، الله مو راته روغ لره. اخر کې زه چې اجازه صاحب ته وایم چې هغه پورته تhank you